سلامونه نیکی هیله و احترامات په ذوالوهاب سواتي ملګرو ستاسو ورور وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان صاحب نه یو څو تپوسونه کول غواړم. وزیر اعلی صاحب په دې ویډیو کې تاسو وګورئ دا وړه تقسیمیږي وړه او د وړو دپاره زمونږ ماشومان زمونږ مشران زمونږ تورسري چې کوم دي دا صرف د وړو دپاره ولاړې دي چې یاره دوی ته وړه میلاو شي ځکه چې مهنګایي ډیره زیاته ده او څوک یې برداشت کولی نه شي. وزیر اعلی صاحب ستاسو نه دا پوښتنه کوو زمونږ د صوبې چې کوم وړه دي هغه چېرته لاړه کوم ځای ته لاړه او څه شو دغه وړه تاسو راشئ د عوامو منځ ته او د عوامو ته ووایئ چې دا وړه کوم ځای ته لاړه که وفاق تاسو له وړه نه درکوي ستاسو حق نه درکوي پکار ده چې تاسو عوام مطمئن کوئ انشاءالله دا عوام به په روډونو باندې راوځي ستاسو سره به ولاړي او د خپل حق تپوس به کوي. زه خو یم تاسو دې ته وګورئ دا ظلم تاسو وګورئ ټرک ته خلک ولاړ دي قطارونو ته ولاړ دي تورسرو شناختي کارډونه راغستي دي اوه اته ورځې پس ولا نمبر راځي. وزیر اعلی صاحب نن سبا خو د غریب سړي 14 بچي چې بیا په کور کې 2-3 کړي پاتې کېږي نو د 10 د 40 نه پاتې کېږي زیاتېږي نو دا په دې 10 کیلو وړو باندې په دې 4 دړۍ وړو باندې دغه ګزاره کېږي او هغه هم نه میلاویږي او که میلاویږي په بېعزتو باندې میلاویږي خلک پکې زخمیان کېږي جګړې پکې کوي دا څه حل دی وزیر اعلی صاحب که ستا د صوبې حق تا ته نه میلاویږي ته راشه دې خلکو ته وینا وکړه وایه ما ته زما حق نه میلاویږي او که فرض که دا حالات وزیر اعلی صاحب که مشکلات ته وفاق نه او تاسو دا څومره مشکلات چې دي دا تاسو په خپل سر باندې ږدئ نو د دې انجام بیا ډېر غلط دی خلکو ته تکلیف دی وزیر اعلی صاحب انتهایی تکلیف دی د ویډیو کې وګورئ دا خو زه وایم قات خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی وزیر اعلی صاحب مهرباني وکړئ تاسو وضاحت وکړئ چې یاره د وړو دا مشکلات ته کم ځای نه دي. په پنجاب کې څوک سرکاري وړه خوري نه په پنجاب کې څوک د سرکاري وړو ته په قطار کې نه ودرېږي او دلته په KPK کې دا حل دی دا زموږ د تورسرو ته وګورئ زموږ د مشرانو ته وګورئ PDM والا نه هم تپوس کوم چې PDM والا تاسو خو هم په دې خبره باندې راغلي وئ چې یاره عمران خان صاحب چې کوم دی هغه حکومت نشي چلولی مهنګایي راوستې ده او د دغې مهنګایي خلاف چې کوم دی تاسو اواز چوت کړو او خلک ډېر زیات خوشحاله تاسو ته چې تاسو راشئ نو مهنګایي به کنټرول کوي. د هغې انجام دا شو چې اوس په تورسرې په قطارونو کې ودرېږي بزرګان به په قطارونو کې ودرېږي یقینا ډېر زیات افسوس مقام دی واکدارانو په دې باندې کوټلي ګامونه چوت کوي ګنې یقینا ستاسو دا د غرور د کښتۍ چې کومې دي دا ډوبېدو واله دي. زما دا خبره ځان سره وساتئ ځکه چې خلک ډېر زیات تنګ شوی دی ټوک ډوډۍ سړي ته نه میلاویږي په مړه خېټه باندې چا خوب ونه کړو دا وزیر اعلی صاحب تاسو د دې ذمه دار یې تاسو د عوامو ته ښکاره کوئ که وړه ته نه میلاویږي مونږ به ستا سره ولاړ یو انشاءالله تر هغه وخته پورې چې خپل حق هم نه یې اخیستی خو که فرض که ستاسو د طرفه نو انجام د دې خبرې ډېر غلط دی ځکه چې خلک تنګ شو نور او سړی چې په تنګ شي نو بیا په جنګ شي. بهرحال مینوالو دا ویډیو ورسره شیر کوي چې دې ته ورسي او پته ورته ولګي چې خلک تنګ شوی دی. په الله هم سپارم ملګرو تر بلې ویډیو پورې موږ سره اوسئ د الله په امان.